دا یو د ټایټانیک چې د ځان سره 1500 کسان غرق کړي دي او دا بل د ټایټن چې د خپل ځان سره 15 د دنیا ټاپ ترين مالدار چې کوم دي غرق کړي دي. دا ټایټانیک جهاز چې کله جوړ کړل شو نو د مالک وی کنه چې دا داسې مضبوط جهاز دی، دا داسې طاقتور جهاز دی چې د دنیا ټول طاقتونه راوځي کې خدا جهاز نشي ډوبې دی. دا ټایټن چې کوم دی د مالک هم د غران خبره کوله چې د دنیا ټول طاقتونه راوځي شي، خدای یو داسې سبمرسیبل جهاز دی، یو سبمرسیبل ابدوز دی چې دا هیڅ هم نشي ډوبولې. اوس په دې براني سمندري جهاز باندې ټایټانیک نوم ولې کې خلې او په دې باندې ټایټن نوم ولې کې خلې. ټایټن کچری تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ په ډکشنری کې وګورئ ټایټن مطلب دی دنیا ټول نه طاقتور ترين شی یا دنیا ټول نه طاقتور ترين بنده. د دې ټایټن مطلب دا رجی نو دیږي کې دا کسان چې کوم دي دا غیر مسلمه جوړ کړي او هغه یو قسم له الله پاک چیلنج کړو جی الله پاک بیا دی له اوخوله دا برنه جهاز چې کوم دی د 1500 کسان ځان سره غرق کړي، خپل هم غرق شوی دي او 1500 کسان ځان سره ډوب کړي دي او د حقیقتانه چې کوم دی د 15 د دنیا ټول نه مالدار ترين انسانان چې کوم دي خپل هم په سمندر کې غرق شوی چې تر اوسه پورې پته نه لګي او هغه 15 کسان چې کوم دي دغه خو به هیڅ پته ځکه نه لګي چې د کم ځای کې سمندر کې غرق شوی دا ابدوز یو هفته مخکې دی غرق شوی دی چې په کم ځای کې سمندر کې غرق شوی دی نو هغه ځکه د اوبو دومره پریشر لکه 720 ټن په خوله باندې یادېږي. لکه دې مطلب دا چې په انسان باندې د انسان په وجود باندې ته یو سل منزله عمارت درې نو د انسان وجود په نظر راشي هیڅ کله هم نه. نو دغه ځکه دا ټایټن د حقیقتانه جهاز د ابدوز چې کم ځای کې غرق شوی دی کنه نو دغه ځکه غ 15 انسانان چې پکې کومو د غي جسمونو د غي د باډي چې کوم د غي بداسه ډس کړي د غي تیکه تیکه بشوي په سمندر کې د اوبو د پریشر په وجه باندې. او بل دا چې کم چا جوړ کړو داغه دا داوا چې هر څومره پریشر د اوبو په دی راشي نو دا نشي غرقوله. بل طرف ته د الله پاک کارونو ته وګوره چې حضرت یونس علی السلام چې کم دی د هیڅ قسم ریسورسز نه بغیر الله پاک د سمندر کې د مې په جسم کې سور وځي ساتل او جی سمندر کې د اوبو پریشر چې څومره تخکته زی دومره د اوبو پریشر سیوا کیږي. او دا برنه ټایټانیک جهاز چې کم دی د ملبه 12000 فیټ خطه په سمندر کې پرته راځي. 12000 فیټ سمندر کې چې انسان خطه لاړ شي بسونه چې ته په سمندر کې خطه زی ال د تک توره تیار کیږي او دومره د اوبو پریشر یو په 100 ګونه زیاتیږي. بره د اوبو پریشر او خطه د اوبو پریشر د دې دوړو منس کې تقریبا 400 ګونه فرق دی چې دومره پریشر د اوبو سیوا ویږي. الله پاک لګوره چې حضرت یونس علی السلام د مې په خېټه کې په څومره پریشر کې سور وځي ساتل ویږي. او نن سبا په 21% کې یو ټایټن جوړ کړل شو چې د دنیا هر قسم ټیکنالوژي ټولې ټیکنالوژي را یوځای کا او ټایټن جوړ کو جی او نوم مولا ټایټن ورکو چې د دنیا ټول نه مضبوط ترين شی یا د دنیا ټول نه مضبوط ترين انسان یا د دنیا ټول نه مضبوط ترين بنده. نو الله په ګوره دواړه غرق یو په 1912 کې غرق کړي یو په 2021 په لیټیسټ ټیکنالوژي کې داسې ټیکنالوژي هر څه پکې فټ د انسان د لپاره پکې دا سلور ورځو اکسیجن فټ او هغه کې هم د انسانانو پته ونه لګي رجی چې کم خو انسانان لاړ جي. نو بهشک چې الله پاک ټول نه طاقتور ترين چې کم دی صرف او صرف د الله پاک ذات ته او الله پاک په هر څه باندې قادر دی. دا هر څه چې کم دی دا د الله پاک په کنټرول کې دي. کم سړي چې هم داسې خپل پروډکټ لته داسې نوم ورکړي چې یو قسم له الله پاک مطلب چیلنج کړی دی خپل پروډکټ له داسې نوم ورکړی دی چې هغه نه مطلب وای چې دا خو د دنیا ټول نه طاقتور شی دا خو هیڅ کوم نشي تبا کول او دا خو ډوبېږم نه. نو الله پاک هغه دنیا له خول د دنیا له شرمنده کړی دی او د تباہی سبب جوړ کړی دی. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.